روجه هغه میاشت ده چې ته به په دې روجه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړم، دا د حضور پاک مبارک وینا ده. او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل وي تاوان کې راځي. د روجې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود، هغوی به په درېیمه پوړی کېناستېدل. د حضور پاک د منبر درې پوړی وې، په درېیمه به هغوی کېناستېدل. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په دویمه کېنم. ادب احترام مننه دي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په دویمه نو زه په دې لومبۍ پوړی کېنم، حضور پاک په درېیمه او په دویمه زه به هغې احترام کوم، لاندې به کېنم، هغې سره ځان نه برابر. چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نو هغه درېیمې ته وخت، درېیمې ته به هر کیف په دې درې په دې لومبۍ پوړی چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک وفرمایل آمین. دا زموږ د ټولو سننو روایت، ټولو کتابونو کې سنن ورته وایي، هغې کې شته. بیا چې په دویمه پوړی قدم کېښود بیا وی آمین، او چې بیا په درېیمه پوړی قدم کېښود نو بیا وی آمین. یو روایت کې داسې دي، یو مختصر دی یو مفصل دی. هغې مفصل روایت کې داسې دي چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونه ریده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین وایي. آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وي آمین. آمین معنا څه چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي. آمین. عجیب دعوتي خدای زما دا دعا قبوله کړي. نو نم څوک ولیدل نه د چا دوا او تاسو آمین ووې نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیه السلام راغی نو چې ما په لومبۍ پوړی باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام یو دعا وکړه او ما ورباندې آمین ووې. هغې وفرمایل دې ترتیب کې زه ګډوډېږم خو دا درې خبرې دي. هغې وفرمایل چې کوم انسان د هغه په مخ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستا والي او دا بل سړی په درود شریف ونه وایي نو دی د خدای تباه کړي. رغم انف رجل ذکرت عنده، هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم د هغه مخ کې واغېشتلی شي او دی په آمین ونه وایي دی د خدای هلاک کړي، تباه دي شي، دی د خدای برباد کړي. اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغېشتی شي نو زموږ علما لیکي دی به په لومبي ځل وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره ته ویلی شي تا له اختیار چې نوم واغېشتی شي. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اخیستلی کېږي نو علما لیکي په لومبي ځل درود شریف واجب دی او په دویم ځل بیا مستحب دی. اگرچه زمونږ یو لوی فقیه دی کرخي هغه وی هر ځل واجب دی. خو خیر ساعات المجلس که ساعت واحده. حاصل د خبرې ده چې د پیغمبر مبارک نومونه دوه دي ښه، یو محمد او بل احمد، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو چې دا نوم واغېشتی شي نو په لومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغېشتلی کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی. او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي، نبی الله څوک وایي، نبی پاک، رسول پاک، نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی، برکت یې دی. اوس درود شریف زما وروڼو د رمضان میاشت ته نو ډېر ثواب لري. د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې یو پاویا ثواب زیات لري. یو پاویا لکه یو سړی 100 کرته درود شریف ووایي، 100 کرته، نو د دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د 9000 کرته درود شریف ویلی. 9000 ته ویلی شي. د خدای نیکبختو د لوټ میاشت ده. نو خلک وایي راشي پکوړې ګرانې خرڅ کړه د خلکو جیبونه لوټ کا. خلک دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ کړه د خلکو جیبونه به لوټ کې. د لوټ دا چې ثواب لوټ کا. زمونږ د علاوه چې نور څومره دینونه والا دي ښه د هغوی چې د عبادت ورځې راشي نو هغوی ریټر ځان قانون دا دی. بلکې بعضې ځایونو کې ګفټونه شروع شي او فری شروع شي
او چا 30% ډسکاؤنٹ او څوک 50% ډسکاؤنٹ باقاعده په دکانونو لیکلي چې دا رعایت دی دا نور کله چې په څو شی ملاوېده 10% بارزان ملاوي ولې دا زموږ د عبادت میاشت ده عیسایان وګورئ تاسو لندن امریکا نه ځان خبر کې نو هغوی هغه خپل ریټونه ډسکاؤنټ ته راولي د عبادت میاشت ده او زموږ د قسم په خدای که زموږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی موږ ریټونه اوچت کړو او بعضې خلک وایي مړه دې کې هر څه وځي راشه وباسه پکې هر څه پکې وځي ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ به د نه خدای بیا وباسي ظلم به نه کوې مخلوق سره ریټونه ولې ګرانه رزق ستا رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دې لږه کې خدای برکت ستا واچو قسم دې دا د هغه ډېرو نه ښه ده چې برکت پکې دی حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټي په رمضان کې ظلم کې خلکو سره په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغه مره ګناه زیات دی څومره چې اجر زیات دی هغه مره په ګناه کې تاوان زیات دی جمعات کې ثواب زیات نو ګناه پکې زیات ده حرم مبارک کې ثواب زیات نو من یرید فیه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب الیم که چا ګناه وکړ هغه له سزا هم سخته دا خو قانون دی د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا بعضې اوقات د عرفې ثوابونه پکې بعض اعمالو ثوابونه زیات دي نو ګناه هم پکې زیات ده د هغې ګناه وبال هم زیات دی نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه ملګرو ته او دکاندار ملګرو ته او ګاډۍ باندې چې څوک مال خرڅوي هغوی ته درخواست دی چې په روژه کې ګزاره وکړئ مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ بالکل اوزي هر څه پکې اوزي په روژه کې د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډۍ یوړئ او دا غونډه ګاډۍ مې یوړئ کور ته بیا خوړی نه شي خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي داسې به نه کوئ داسې به نه که خوراک هم تاسو د ما مخکې ویلي کم کوئ او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي د درود شریف خو ډېرې فایدې دي یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی د ما فرشتي دي مخصوص په دې مخ د ځمکه ګرځي هغوی چکر لګوي هغوی ته الله داسې یو علم ورکړی دی هغوی ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویلې کېږي نو هغوی ورته راشي نو ستا دا درود شریف په هغوی کاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسئ چې فلان کې د فلان کې دوی پتا دا د دومره درود شریف ویلي څومره لویه خبره من صلى علی عند قبری سمعته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قبر خوا کې په ما څوک درود ووایي زه اورم ومن صلى علی نائیا ابلغته او چې څوک په ما درود شریف ووایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي فرشتې باقاعده رسئ زمانونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب یو طرف ته کا لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایې او د حضور پاک مخې ته یې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنزو کلي د عمرزو کلي د پېښور په تا نن 100 کرته درود ویلي دي رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله او په ګوان کې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما هغه څونه خوشحاله ولې په حضور پاک وایي خوشحالېږي که مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې واقع لیکلی د ترغیب دپاره یې درته دا واقعات د ترغیب دپاره د خلکو زړه کې رغبت پیدا شي وی یو سړی په لاره باندې روان و حج له ته پلار ورسره دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار نو پخوا خو پیاده قافلې وې قافله ته لاړه او دا پلار اوس د قصیدې دی پلار ته غریب پاتې شو یدو زما خو رسېدی نشم پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نشم بوتلی نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نشو نو واپس به صاحب من دا پلار یې ناجوړه قافله ته لاړه ده د پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې بړ شو بیمار و غریب وفات شو چې وفات شو د پې د پاسه څادر واچو
او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ. اوس خو به په پلان کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکېده چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به یې دفن کاوه چې ما سره دا ولامبئ کفن دفن یې وکړي او جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه. دې لاړه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خره کم ځای دی وی دې پلان کې ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درلو دې چې راغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې تیوچت کړو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خخې خر را باندې لمبې خر د قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده زما د پلار هم بېعزتي ده زما وروڼو الله په دې قادر دی ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کیسے کرے اللہ وی داسم کچھ برا در باندې عذاب راولا روستی دی غلې راشي دا بر عذاب دی کړه دا ډرون حمله او د جزونو نه چې دا کیږي دا بر عذاب دی کړه دا باران او دا طوفان او دا واورې دا د بره عذاب دی کړه دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه مات کړه دا د بره عذاب دی کړه او من تحت ارجلکم زلزله به راشي ځمکې به وشلېږي یا دا خلک دا بمونه په ځمکه کې خخی دماکې به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمني به جوړه شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زما وروڼو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وي دا من فوقکم خدای وي دې نه خو زما امت ساته دې سره ټول تباه کړي وی ښه دا به نه راځي اکا دوکا به راځي خو امت من حیث الامت به نه ختمېږي او چې د لاندې نه عذاب وی الله د دې نه اعوذ بوجهک ستا په مبارک ذات د دې نه امن نیسم زما امت دې نه بچ کوه اکا دوکا به راځي خو امت به نه ختمېږي او په حدیث کې سره راځي حدیث کې امدار راځي وی زما په ګوره د سوره خام وی زما اکا دوکا به راځي ګوره او یلبسکم شیعا وی دا آسان دی خیر دی یو بل وجل دې سره امت نه ختمېږي خو یو عذاب خو به خامخا راځي مونږ ګناهونه لیکن حدیث ته اوس وخت کېږي رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو څو عذابونه راځي من حیث العموم منی خو بعضې ځای کې به راځي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حیث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني خو بعضې ځای کې به راځي ابسي الله اکبر قصف یا قذف ګلی به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعضې ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابت ده چې کاڼي به رانه ورېږي ګلی به ورېږي او بل به څه کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تعویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه به مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان کړو او یا به شکل دا څاروي په شانتي شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دی کړی خو اکا دوکا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د بره نه او خصفون ځمکه به وشلېږي ما د تېر وتم ځمکه به وشلېږي زلزله به وشي لکه د مانسیرۍ علاقه کې چې څه موده مخکې راغلې او مسخه به راشي او قذفون د بره نه ګلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د ثروت سامان زیات شي معازف او دمې او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي وایه که نه زیاتې دي که نه دي زیاتې پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو نو ماسخوتن ناوخته به یې فلم وکتل راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پېغور ورکړه د پلار فلم ګوري او سینما لذي هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلې
کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلی موږ به ویل که دا ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې ابه کور کې یو لګېدلی چې سړی به کور کې نه ښځو به کته چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته اوس جینۍ سره ځان له ټچ موبایل دی ولک سره ځان له دی هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري سینما او فلم او د سرود سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که را نه دی رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوئ او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوئ الله خو قادر دی په دې ځان وساتئ په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مه استعمالوي د علماو بیانونه پې اورئ که نعتونه پې اورئ تلاوت د قرآن شریف پې اورئ بیا په رمضان کې ته فلم ګورئ په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورئ الله نه معافي وغواړه الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي نو هغه شکل بدل شو دی پریوت بېهوشه چې کله بېهوشه پریوته دی په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی هلک ته وایي چې ولې بچی خفی ولې برخوردار څه چل دی خفی وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کم دی وی دا دی وی مخ دې کولاو که مخ یې کولاو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ کو شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلې شو نبی علیہ السلام نے تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوی دې ټکي ته غوږ کېږدئ دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو څه خبر شوی وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بدعمله و ستا پلار ګناهګار و نو خدای پاک وله دا یو سزا وه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه دروز شریف ویل ما ته به ماښام هغه دروز شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره دروز شریف وایي وی نن د ده دروز شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وی چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وی چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې مې ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راله به هغه مدد مې ورسره وکړه دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي ښه څه ورته وایي معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته زما وروڼو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوی کتل پلار یې واپس سم شوی مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کړلی نو درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو ویزه شواروز کې 15000 کرته درود شریف وایي څومره لویه خبره یو بل ټلیفون وکړو زه 10000 کرته وایم مې 10 سره څنګه وی وی تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه وایم مې کوم یو وی وصلی الله علی النبي الامي وصلى الله على النبي الأمي مختصر درس وصلى الله على النبي الأمي أصوية وذل وصلى الله على النبي الأمي مختصر درس شریف دا خو په یو ساعت کې بلا ویلې کېږي او که درود ابراهیمي وایي چې دا کم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی اللهم بارک ځان له درود دی دا خو ډېر ښه شو عالم پکې راغی اولاد هم راغی نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې درود شریف ډېر زیات فضایل دي اب چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشت نو مهرباني وکړئ درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي ها دا خامخا الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله وی زبم په
دا الله غ درود شریف د خدای رحمتونه د ما فرشتي وای نو تاسو مور باندې درود وای حضور پاک نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیہ السلام سوې وې دې خدای هلاک کی ما وی امین واه واه د پیغمبر مبارک نو واغښتل څوک درود نه وای تبعید صاحب وی پدوی ما پاولای چې مکل خپکه خاودا نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی چې چا مور او پلار جمع دی یا دواړه یا یو او دې دا وی دومره خدمت اونکی چې ځان په جنت ته ورسوي داسې خدمت بکې چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسوي او که داسې ونه کړل دې خدای هلاک کی ما وی امین او ټینګ شي خیره چا کړی دا جبرئیل علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی دی او پیغمبرانو ته به یې وحی راوړی ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبرئیل علیہ السلام دی جبرئیل علیہ السلام خیره کړی ده ماشاءالله او امین په چا ویلی دی حضور پاک نو چې پیغمبر مبارک په یو شي امین ووایي وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کیدی شي دعا چا کړې ده خیر امین په چا ویلی دی نو د مور او پلار چې د چا جمدي وي که دواړه یې کوي نو خدمت به کوي هغې به خوشحاله وی او که د نه خپه لاړل غرق او تباه شوې برباد شوې نه به خپه کوی مور پلار ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخته ورسېږي بیا ورته هم کنځل کوي زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو د ښځې خپل حق دی ګورې دا م یاد وساتئ بعضې خلک دلته هم غلطي کوي دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار دپاره به ښځه ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري الله خو ویني که نه ستا ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي مور او پلار احترام به کوي قدر به کوي عزت به کوي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوي خكتك رسول الله مبارك فرمان او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په باندې مور او پلار ډېر رحم کړی دی الله اوس دی قابل رحم دی ته پې رحم وکړه دعا وله وکړه کنځل کوي نو کمزوری دی غریب کنه سترګې کمزوري نه دي موږ سترګو ته چشمې اچولې دي غوږونه کمزوري نه دي هغه شی واچوي ګلسون ماشین خوله کمزوري نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي ویلی خپې کمزوري نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزوري ډاکټر وایي نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي غصه ورځي بندل په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خان دا وته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده وی یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست هغه ورته وی قارغه دی نو بیا ورته بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وی قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی که نه هغې غصه شو والا بیا ورته بچی څه دي وی په سترګو ړوند دی شل دله خو مې راته وی قارغه دی که نه پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدی و چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته د ما په غېږ کې وې او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه نو تا ما ته بابا څه دي ما وې قارغه دی تا وې څه دي مې قارغه دی تا وې ها مې قارغه دی تا وې څه دي مې قارغه دی چې څومره تا تپوس کوم ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې د درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګراني بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نسوي او بیا د هغې نه ګراني نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې ونه ښکل کړي وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې ونې دا نه پیږي اوس دا د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچیه
دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار په دې سپکې ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې څنګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کېږي قسم مې راته وخوړ دا زمونږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره درته ویل غالب ګمان مې راته وویل د باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغه نه مې اورېدلي دي وی دې جومات کې به هغه مونځ کو او دا دی زمونږ په دې بادرخیلو کندې کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار راپرځولی او لته به یې ورکول په الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا د مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکوله ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی زه رالم وایي ما هغه زوی ته پاسه خوارشي پلار دی دی ظالمه بوډا دی وی پلار یې ما ته وایي چې مولوي صاحب ودیلې دقه چلې را سره وکړو وی ما ورته پلان کیه هغه سړی هم زه پېژنم هغه زوی هم پېژنم هغه نیکې هم پېژنم خو بدره چې دی نومله وی ما ته چې یاد دي پلان کیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی راپرځولې په دقه ځای تا خپل پلار راپرځولې په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ویلي دي که نه دا به مولوي صاحب زمونږ وی په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار راپرځولې په هغه ځای دې خپل زوی راپرځو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې په سینه ناست چې هغه ورته څه واقع ورته دا نه پاتې کېږي بس دا به وځي دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم او زه به د ښځې مخ کې پلار سپک کم او مور به سپکه کم دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړې وکړو او مور پلار سره خلک مور خو بیا پرېږده خو سپیره نن سبا بوډای شو که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختم که جامې د لینځي او کټوی د لپخۍ نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو اسم بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا وکړه بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا وکړه دا ښه خلک مور پلار څوک کم دی ما په خپله یو انسان دام د خپل نوم نالم ما یو مور بیواله ډېره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځولې په ځمکه ما ورسره بیا خبرې بندې کړې وې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر یو بل مړ دی مور هم مړه ده هغه بچی هم مړ دی مور هم مړه ده بچی هم مړ دی یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته ما ته مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کې مې ورکې که خدای را د بیخو بس مور بوډۍ مور خدای را لاسه درګړي تلې ده او ظالم به راغویشتل او هغه نوې تماشا وکړه که نه مې سو لیوني سپي چې چلی وی د خېټې نه یې د کوتري چینګار راوځي د سپو په دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوقو خیدا مې مختصر درته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې خپه کېښوده نو څه وی جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور او پلار وي دې به قدر کې خدمت به کوي ځان به په جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي رسول الله مبارک به امین ویلي بل چا نه حضور پاک زما وروڼو چې څومره دلته ناست د مور او پلار قدر وکړئ کوئ به که نه جم دې وي د چا مور پلار که یې وي که که ته خپه یې راځی یې کوې لاړ شی والا ما ته یو ځل یو سړي وي پلار رانه خفه دی ما سره په جرګه لاړ شي ما په پلارانو څوک جرګې نه کوي همقله جرګه کې خبره روانېږي زه به هغه ته وایم نه ابو دوی دا کړي دي دا کړي دا کړي دي نو بیا به تا ته وایم ته وایې نه دا دي دا روانېږي ورشه په خپله او د هغې کې ورسره د مینې سر کېږده او یې بابا معافي غواړم ابه د یو څپېړه دوه ووایي او درې نورې م راکړه ابه وی تا دا کړي دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم یاره که معافې نه کړې وی ډېرې جرګې مې پرې وکړې ستا نه بغیر نه کېږي مې ته د ما په دې فارموله عمل وکړه سبا راغې ما ته وی مولوي صاحب خو بل شان وه خلک مې لېږل نه یې معاف کولم خو چې ورلم او غېږ کې متصر کېښوده او وی هم را سره په جړا شو زه هم جړا شوم وی روچت یې کړم او په مخ یې دواړو طرف ته ښکل کړم واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچی شته زما ورسره څونه مینه ده
دې ته څوک نه ګوري چې د ما دا بچي د ماشوم لوی یم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما زه هم بل چا لوی کړی یم که نه ما سره هم بل چا خواري کړې ده ما سره هم بل چا محنت کړی دی داسې لوی خو ته نه راغلی دنیا ته لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړېږي ادا چې د ښځې او د مور میانس کې بعضې وخت کې جنجال راشي نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي نه داسې به نه کي د دواړو خپل حقوق دي ته به بینابین اوسېږي داسې طریقه به کې جوړه راوړه اتفاق راوړه اختلاف مه پیدا کوه نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره د دواړو خیال ساته قدر کوه او که جوړه نه راځي بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په بیال کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې شامي وګوره عالمګیري وګوره دا لکه او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي دا ښځه نافرمانه ده د شریعت خلاف کوي بیا به طلاق هم ورکولی شي رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه طلاق هم ورکولی شي په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي د شریعت خلاف کار کوي مور او پلار درته سپکوي بیا هغه بیل صورت داسې به نه کوي چا نه مور او پلار خپوي څه چل وکوي لکه رضا کوه که نه او که د چا نه قبر ته خپتلي بیا به څه کوي او دا کېدی شي قبر لی ځای او علماو لیکلي دي قبر لی ځای قبر له تلاوت کوئ ثواب وربخئ 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخئ ذکر وکئ ثواب وربخئ نیکي وکئ ثواب وربخئ نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای راضي کړي دې وخت کې هغوی محتاج دي نیکو ته که نیکي دې وکړه ورو دې به خلک خدای به دې معاف کړي درېیم څه دي وایي په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیه السلام سو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راله او د دومره عبادت اونکه چې ځان په الله وبخیرې دې خدای هلاک کړي مې چې امین وایه اوس څونه عبادت به کوې دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې دونه به کوې او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې او که دومره عبادت دی اونکه چې ځان په خدای وبخې نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل علیه السلام آمین پہ چا ویلے دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او خیرہ کم دے شوی دا پا جماعت کی دا پیغمبر مبارک پا منبر شوی دا ماشاءاللہ وڑا خبر مسجد نبوی کی شوی دا پا منبر الرسول دا حضور پاک پا منبر شوی دا او مقدس شخصیت خیره کړی ده او مقدس شخصیت په آمین ویلی دی اوس هم خوښ خپله داسې عبادت چې ځان په الله وبخښي ځکه خو درته وایم چې ختمونه وکړئ پکې الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراوو کې ختمونه شروع دي الحمدلله او چې کم کې نه دي شروع کړي حافظان الحمدلله ډېر دي او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب د هغوی رتره زوی عبدالرب مولوي صاحب مولانا عبدالرب صاحب دې رور الله دې مغفرت نصیب کړي دا 2 نمبر به پې نه بیا د جورې حافظ صاحب باباجي زمونږ شاګردو هغه به دلته ختمونه کول اوس دومره حافظان دي د خدای پاک فضل او کرم دی چې زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی الحمدلله هر کلي کې شکر دی حافظان ډېر دي نو فایده ترې واضح کړه نو دروازې هم خوب او د شپې هم خوبونه هر ټیم خوبونه عبادت وکړئ ښه تهجد پکې خامخا وکړئ او یو بل عبادت دی پکې وکړئ چې هغې ته صلات تسبیح ویلي کړي زما وروڼو صلات تسبیح خو ما ښولې تاسو ته بار بار صرف مختصر به درته ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته حضرت عباس رضی الله عنه ته د ترو د حضور پاک مبارک او ډېر زیات محبت یې ورسره د دې خپل تره سره هم د خلکو محبت یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی نو حضور پاک مبارک ته د بعضې ملګرو نه ګیله وکړه وی د الله رسول وی خلک زمونږ هغسې خیال نه ساتي بعضې وخت د انسان په زړه کې چې خیال نه ګیله پیدا شي نو رسول الله مبارک په منبر باندې کېناسته او خلکو ته اعلان وکړ وی خلکه وی تاسو ته پته ده چې تره د پلار په ځای عم الرجل سن و ابیه
د سړي طرف پلار په ځای باندې چا چې زما تره خوشحاله کړ دی خوشحاله کړ چا چې زما تره خفه کړ ګوره دی خفه کړ او چې پیغمبر چا خوشحاله کړ نو الله خوشحاله کړ چې پیغمبر چا خفه کړ نو الله خفه کړ دا صفه خبره بده دا پوری یو خبره یاد شو یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ د خلکو کورونه به جومات ته نو د کوټو د دروازو به جومات ته ناوی به جومات ته دغه ناوی جومات ته نو چې باران به وشو نو هغه جومات ته به اوبه راتلې نو حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړ وایي مهرباني وکړه ناوی بل طرف ته واړوئ ځکه جومات ته اوبه راځي خلک لمونځ کوي اوبه په جومات کې ولاړي ناوی مو بل خوا واړوئ نو خلکو ناوی بل طرف ته واړولې نو چې راغی د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره د هغه ناوه نه یې واړولې نو حضرت عمر صاحب له غوسه ورغله چې زه خو امیر المؤمنین یم او ما حکم وکړو او ټولو زما خبره ومنله او الله قرآن کې اعلان هم کوي که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله واولی الامر منکم چې د الله تابعداري وکړې د الله د رسول وکړې او د بادشاه وکړې کوم اسلامی بادشاہي نو دا ما حکم تابعداري ونه شوه نو حضرت عمر صاحب سره یو لرګي په هغې هغه ناوه واله نو ویې غورځوي وي دا ولې نه لرې کړی دا ولې نه اخواته نو حضرت عباس رضی الله عنه ته چا وایي چې ناوه خو یې درته په لرګي واله ویې غورځول هغه وی دا ناوه رسول الله مبارک ماله په خپله لګولې ما ځکه نه لرې کول د حضرت عمر خبر په سر سترګو خو ما چې دا کوټه جوړوله او دا ناوه مې کله لګوله نو حضور پاک مبارک په خپله راوخته او خټه یې ولګوله او دې ناوې ته یې ولګوله دا ناوې راله په خپلو مبارکو لاسو ایښودې وه دې ته مې نه چې عمر صاحب ته پته ولګېده وی عباسه تا ما ته ویې ولې نه دا ما څه غلطي وکړه هغه ناوه چې حضور پاک په خپلو مبارکو لاسو هغې ته توپړې کړي دي او هغې ته بیا خټه یې ښودې ده او هغې لګولې ده دا ما نه څه غلطي وشوه وی راشه حضرت عباس دا واپس لګل ما نه غلطي شوې ده نو وی دا وبه لګو واپس وی نه داسې نه کړه نو حضرت عمر صاحب ورته ټیټ شو ټیټه او حضرت عباس یې په خپلو اوږو د پاسه سور کړ او یې بره وخېجه دا ناوه واپس ولګاو دا ردی صدا شو چې ما ولې داسې کړل نو هغې عباس رضی الله عنه ته حضور پاک مبارک وفرمایل وی ای عباسه ای زما تره یا عمه تا ته یو تحفه نه درکړو یو ډالۍ نه درکړو یو بهترین شی درته نه ښي داسې شی درته وښیمه چې که ستا ګناهونه د دریاب د زګ عمره یې الله بیا راته معاف کړي او ستا واړه او لوی او ستا پټ او ښکاره او زاړه او نوې ټول به راته خدای معاف کړي ورته یې الله رسوله ولې نه ویې ښایه دا صلات تسبیح ورته نو بیا ورته حضور پاک مبارک وفرمایل وی که روزانه کولی شي نو روزانه که روزانه نشي کولی هفته کې یو ځل که هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل که میاشت کې نشي کولی نو کال کې یو ځل او که کال کې نشي کولی په عمر کې خو یو ځل نو زمونږ رمضان کې تخصیص نشته په حدیثو کې خو مونږ رمضان کې خلکو ته ځکه ښایو چې په رمضان کې د صلات تسبیح وکړو دا امر ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته کړي دا ګورې په صحیح حدیث ثابت دی دیکھئے یو حدیث نه دا حدیث ناقدین او جارحین دا هغوی نه دا روایت ثابت چې دی یو روایت کمزور دی نو بعضې خلک په هغې ردونه کوي نه 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 ډېر مضبوط روایت دی په ډېرو سندونو باندې دا منقول دی د رسول الله صلی الله او تعامل د امت په هغه وخت نه اوسه پورې شروع دی دوه طریقې یې دي ترمذي شریف کې یوه طریقه خو هغه دا ده چې سړی دا هغه طریقه لږه مشکله ده زه به د عبدالله ابن مبارک که کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه راته ووایه هغه یو پټې لږ به تاسو ته ګرانه شي دا اسانه ده دا دي چې څلور رکعاتو نفلو نیت به وتړئ څلور رکعاتو نفل عام سړي څنګه نفل کوي نو چې کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک وې نو پنځلس کرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو روایت کې پکې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم راغلی دی
الا بالله. لیکن په اکثرو روایاتو کې دا نشته. نو که یو ځل دې پکې وي ښه، که دې ونه وي نو هم پروا نشته. سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویلی شي نو ښه ده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځه. بیا به اعوذ بالله وبسم الله ووایي قرات نه مخکې، بیا به قرات ووایي. نو د رکوع د تلو نه مخکې به لس کرته ووایي. څو شو هلکه؟ پنځلس او لس پنځه شي. نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به ووایي. که د رکوع تسبیحات به ترې مخکې ووایي بهتره داسې ده. که د ام نه وي د رکوع تسبیحات دا د هغې په ځای حسابېږي. خو خیر د رکوع تسبیحات ترې مخکې وایه نو لس ځله به ووایي. څو شو؟ پنځه دېرش. نو چې د رکوع نه پاسې او سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وایي نو بیا به لس ځله ووایي په ولاړه. څو شو؟ پنځه څلوېښت. نو بیا به په لومبۍ سجده کې پنځلس ووایي نو پنځه پنځوس شو که نه. نو چې دواړو سجدو په منځ کې کښېنې لس کرته وایي. لس یو سجده کې لس، دواړو سجدو منځ کې لس، نو پنځه شپېته شو. نو په دویمه سجده کې لس، نو څو شو؟ پنځه اویا. نو چې بیا سین پاسې دویم رکعت ته نو په اول کې به پنځلس کرته وایي. بیا به بسم الله وایي، خپل قرات به شروع کړي. بیا همغه زړه طریقه ده. نو دا په څلورو رکعاتو کې 300 پوره کېږي. حضور پاک مبارک ورته په خپله فرمایلو چې 300 ووایي. او که دې کې سړی خطا شي او سجده سهو کوي نو هغې کې به نه وایي. او که یو ځای کې سړي نه هیر شي لکه رکوع کې د نه هیر شو نو ورپسې چې بل ځای هغې کې شل ووایي. ټیک شو خبره که اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو پنځلس او لس پنځېش پکې ووایي. او شمېرې به یې پس نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح تسبیحو ته ضرورت نشته چې نه لاس یې تړلي نو دې ګوتې له زور ورکوه که نه، یو ګوتې له زور ورکوه. او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو ګوتې له زور ورکوه. په سجده پروت دی نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو ګوتې له زور ورکوه. د اسانه طریقه ده. نو صلات تسبیح ورته ویم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به که خیر انشاءالله په کوم وخت کې چې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ. سهار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټیم کولی شئ. او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله. یو بله طریقه هم د حدیث کې او خدا ده چې هغه لږه مشکله به دا تاسو ته لږه اسانه ده. عبدالله ابن مبارک دا نقل کړې ده او ترمذي کې مشته نو دا لږه بهتره ده. نو دا به صلات تسبیح انشاءالله العزیز وایي. دا روجې قیمتي کې ثوابونه پکې وګټئ، د الله ذکر پکې وکړئ، درود شریف پکې وایئ، د قرآن شریف تلاوت ډېر زیات ضروري دی. ګورئ ځکه دا میاشت د نزول د قرآن ده نو د قرآن شریف تلاوت پکې پکار چې موږ پکې د قرآن شریف تلاوت ډېر وکړو چې نور څه نه دي. سورت فاتحه ټولو له ورځي، الله حمدونه دي، قل هو الله احد ټولو له ورځي پکې وایي. فضول خبرونه او ګپ شپونه څه جوړېږي نو دا پکې څوک پکې گیمونه کوي په دې موبایلو باندې. یو گیم ما ته چا وایي زه خو پرې نه پوهېږم خو یو شی دی څه ورته پبجي ورته وایي. ټول خلک یې په غم اخته کړی دي. او ما اورېدلي چې هغې کې بیا څوک په ټوپک ډزې کوي، په بیت الله هم پکې ډزې کوي او په نورو مقدسو ځایونو هم پکې ډزې کوي. اخو تبعی ده بیا. او اسم دا گیمونه او دا سیدونه چې ډېر خلک پکې سهار نه لګیا چې تر مازدیګره پورې په دې گیمونو څه فایده ده، دنیا پکې څه فایده ده او د آخرت پکې څه فایده ده. د خدای بندګانو هغه کارو کې چې د دنیا فایده آخرت ته پکې نه چې د دنیا خو دې پکې وي که او دا خو د آخرت د فایدې میاشت ده، د آخرت د ګټې میاشت ده. نو انشاءالله العزیز که خیري زما په دې خبرو داسې نه چې بس وویرې او بس یېرې شي، په دې به انشاءالله عمل کوو ښه انشاءالله. صلات تسبیح، درود شریف او چې چا نه مور پلار خپوي نن به ځي او مور پلار به راضي کوي. او که رادا نه شو بیا ورځه لکه تحفه ورسره ځان سره ډالۍ وړه او مور پلار له ورکوه چې خوشحاله شي. دعا وکړئ الہ العالمین ته به مونږ رحم و کرم وکړي. د رمضان دا میاشت به مونږ په خیر او عافیت سرته ورسولی کړي. د رمضان د میاشتې برکات زمونږ نصیب کړي. یا الہ العالمین مونږ هغه قوم جوړ کړي چې کم ته د رمضان په میاشت کې بخي هغه قوم هم جوړ کړي. زمونږ سټونه د جهنم د اور نه رب العالمین آزاد کړي. بیمارانو له مرو صحتونه ورکړي. زمونږ کور کې مې یو مریض دعا وکړي چې الله تعالی ورله شفا ورکړي.
خدای مریضانو لم شفا ورکې خدای چې څوک مریضان دي صحتمند دي کې یا الله چې چاته څه پریشانی ده په خوشحالو یې بدله کې چې چاته څه ټینشنونه دي الله په خوشحالو باندې زمونږ چې څومره مسافرونه دي په بار ملکونو کې هغوی ته دعا وکړي چې خدای پاک د سفر د مشکلاتو نه وساتي او دا بیان چې څوک اوري څومره مسافر دي الله د خیر او د عافیت ژوند نصیب کړي د پریشانو آفتونو نه وساتي د کورونو نه بار دي نو خدای فراخ روزي نصیب کړي څوک هم چې زمونږ آواز اوري خدای ته والا په کیسټ اوري او کدا سه اوري خدای د دواړو جهانو خیرونه برکتونه عافیتونه نصیب وکړي شفا څومره چې بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له روح صحتونو شفا ورکړي ښه دا عالم مخ ته کتلو کې بالکل ثواب دی الله په اجر ورکړي سنت مانځه کې سجده سهوا نه خیر دی کوي پکې امام قرات مقتدی کو سمجھ نه آئی امام کې جلدی نو لک په قلار ما خو مخ کې موي چې په قلار باندې تاسو دغه کوي دا تلاوت کوي چې مقتدی به الټو سره روزه ماتيږي کنه دې کې زمونږ د فقه ډېر د ائمه په منځ کې لګ اختلافات شته خو زه برته یو جامع خبر وکم چې باغی زمونږ د ټولو علماو مفتاویهی قول دی ادا دي چې کمې الټه قصدن سړی وکي او په ډکه خپلو پاغې روژه ماتي چې کمې الټه سړی په ډکه خپلو کې لکه لږي وکي په ډکه نو بیا خیر دی او که قصدن وکي ګورې که غیر اختیاري الټه چاله ورشي نه اگر که په ډکه خپلي پاغې روژه نه ماتي اکثر د زنانه ولا چې په ګېډه ماشومې الټه ورځي په دې روژه نه ماتي تاسو به خبر ورسېده نو چې کوم د خپل اختیار نه بار سړی له الټه راشي بعضې وخت کې خوراک سړی ډېر وخوري یا بیکار بې ځایه خوراکي بې اختیاره الټه راځي په هغې روژه نه ماتېږي او که په قصدن یې وکړي لکه سړی تاجو ته ګوته ومنډي او الټه وکړي او په ډکه خوري بیا په دقې ماتېږي په نورو نه ماتېږي اگر چې ما ته د فقهاو اقوال پکې شته یو خبره ده که دا الټه دې خولې له رالې واپس دې تېرې کړې بیا روژه ماته شوه او که مری لرالی او ته په توکلو قادر نه وي بعضې وخت مری لراشي او ته نشي توکلی واپس لاړی شي په هغې نه ماتېږي خو چې خولې لرالی واپس دې تېرې کړې نو بیا به ګزاره کوې بیا پرې روژه ماتېږي غرغړه به نه کوې مری ته به اوبه نه رسې روژه پرې ماتېږي پوزه کې به اوبه داسې نه اچوې چې بره تېرې شي په هغې هم روژه ماتېږي لوګي به راکاږې نه که دې راخ که روژه ماتېږي او که داسې لوګي په کچن کې زنانه کار کوي یا دوړه وي او د چا غیر اختیاري تېره شي نو په هغې روژه نه ماتېږي دوړه هم که غیر اختیاري تېره شي په هغې روژه نه ماتېږي سګرټ چا راخ که یا لوګي راخ که بره په هغې روژه ماتېږي ګورې او بیا کفاره به هم لازمه دا ګورې لوی مصیبت دی انهیلر دا بعضې خلک سپری استعمالوي په دې مری کې کوي یا په پوزه کې کوي هغې کې رطوبت دی هغه تېرېږي په هغې روژه ماتېږي ډېر خلک دا اکسیجن ځان ته لګوي نو اکسیجن کې چې دارو نه که نه دارو او دا اکسیجن بنده ولګوي دې پوزې ته او په دې کې دارو نه دا تشه هوا ده دا څه بل څه شی نه دی چې دارو پکې نه تشه هوا ده دا خو اسم سړی ساه اخلي او دا هوا تېرېږي صرف د ماشین په زور باندې هغه هوا ورشي نو په هغې روژه نه ماتېږي که داروی پکې واچول یا بعضې خلک هغه سالنډي بیماري وي نو هغه دارو والا شی دی څه ورته وایي هغه لګوي څه ورته وایي نیبولایزر ورته وایي نو هغې کې دارو واچوي په هغې بیا روژه ماتېږي نو دې څیزونو کې او سترګو کې که سړی دارو واچوي په هغې روژه ته نقصان نه رسي رانجې او سړی په سترګو کې واچوي اگر که دې ټوخیو کې او حلق کې توروالی راشي په هغې هم روژه نه ماتېږي سر سړی غوړ کي بعضې وخت کې د غوړوالي سر په دې مری کې محسوسېږي په دې هم روژه نه ماتېږي پخوا به زمونږ فقها وایي چې که غوږ کې دارو واچوي روژه ماتېږي د هغې به دا خیال و چې غوږ کې یو سوړه ده اوس ډاکټران وایي چې غوږ کې سوړه نشته نری پرده ده نو اوسنو ډاکټرانو دا تحقیق دی چې که په غوږ کې د دارو واچول په هغې روژه نه ماتېږي او په پوزه کې ماتېږي په خولې غرغړو کې بیا ماتېږي نو دا بعضې څیزونه دي نسوارو سره روژه ماتېږي ګورې ښه دا نسوار اصل کې تیریږي دا لاړو سره ګډ شي نو دا تیر شي تیره سړی ما خپل یو هلک کېناو مې لکه ته راشه هغه وی نه تېرېږي مې ته راشه درته خبره کوم نسوار یې په خوله کې مې پې واچولو او ما وی خوله مې پې کنګال کړه غرغړه مې پې وکړه مې اوس واچوه چونډی په خوله کې چې نسوار یې واچولو لږ مې په خبرو اترو کې یو منټ